کفر د تیرو ډیر حسین می جانان د زیات شمونا پاک الله د ستایل د قرآن پر دیفارو یا کائنات اقدم شو د سپین مخ په نندارو نورانی بل مشعل دی د کفر د تیرو د سپین مخ په نندارو نورانی بل مشعل دی د کفر د تیرو ډېر حسین می جانان د زیات دار زمونه پاک الله بستایل د قرآن په صفارو یا کائنات اقدم شو د سپین مخ په نندارو نورانی بل مشعل دی د کفر د تیرو شو د سپین مخ په نندارو نورانی بل مشعل دی د کفر د تیرو ډېر حسین می جانان د زیات د عرش د منارو پاک الله د ستایل د قرآن په صفارو الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترم وکتونکو دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو د معمول مطابق زموږ لایو پروګرام هغه به راه راست نشر کیږي په دې پروګرام کې موږ سره زموږ د دارالفتاء نگران رئیس استاد العلماء استاد المفتین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات العالیه تشریف فرما دي څومره مسایل چې زموږ دارالفتاء ته هغه د پوښتنې دپاره رالیږلی کېږي انشاءالله د هغې جوابات به تاسو ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې میلاویږي زموږ دا پروګرام چونکې لایو نشر کېږي نو زموږ د پی ټي سی ایل نمبر هم تاسو ته په سکرین باندې مخامخ په نظر راځي 09152306664 091 664 دا زموږ د پی ټي سی ایل نمبر دی که څوک ملګري دا وایي چې موږ ته د فورا زموږ د مسلې د هغې جواب او حل میلو شي نو تاسو په دې پی ټي سی ایل نمبر باندې لایو کال کوئ تاسو ته به انشاءالله جواب فورا میلاویږي دې نه علاوه کمنټ سیکشن کې چې کوم ملګري پوښتنې کوي نو هغې ته به هم موږ انشاءالله جوابات ورکوو خو معذرت پیشکي کوو بعضې ټایم کې په فیسبوک کې څه مسله راشي زموږ پروګرام هغه دلته نه کټ شي موږ نه بیا راشي نو څه مسایل پاتې شي نو هغه ملګري به چې کوم دی هغه خفه کېږي نه که تاسو وایي چې موږ ته د جواب میلو شي نو تاسو پی ټي سی ایل باندې کال کولی شي مفتی صاحب د پروګرام شروع کېدو نه مخکې د هغه ملګرو شکریا ادا کوو کوم ملګرو چې موږ سره تعاون کړی دی تیر پروګرام کې موږ د دارالفتاء د متخصصینو دپاره د فتاوو دپاره موږ درخواست کړو ملګرو ته چې موږ سره تعاون وکړي د جاپان د هغې نه یو ملګری شکیل بی هغې موږ سره تعاون کړی دی د ریګي نه یو ملګري موږ سره تعاون وکړو نو مفتی صاحب دغه فتاوی موږ راوړي دي دا موجود دي دغه ملګرو ته تاسو دعا هم وکړئ د هغې شکر هم موږ ادا کوو چې الله رب العزت دې دا د هغوی جی دا هغه ملګرو د هغې د والدین او کوم مردګان دي د هغې دپاره د ایصال ثواب ذریعه الله پاک وګرځوي الله پاک دعا وکړه الله پاک ته دغه کسان چې دغه کتابونو امداد یې کړی یا الله خپل وطن کې ثواب وګرځوي خپل وطن ته سالم او غنیم راولي مردګانو پسې دا ثواب ورسوي یا الله چې کم ملګری چې د یاد کړه د یو کس چې دی الله پاک ته د مردګانو پسې دا ثواب صدقه جریه ورسي کاروبار کې د برکت ذریعه الله پاک ورته وګرځوي الله پاک ته بیمارانو شفا کامل عاجله دی ورکي یا الله تا د هغه خلکو سره مدد د تعاون ولا وعده کړی چې کم خلک صدقه جریه کوي صدقې کوي یا الله دې خلکو سره امداد او تعاون وفرمي زړه مرادونه یا الله پورا کړي جزاکم الله مفتی صاحب اوس به د پروګرام باقاعده آغاز وکړو نن چونکې اسلامي تاریخ بار ربیع الاول هم دی په ټوله دنیا کې چې کوم دی د عید میلاد النبي په نوم باندې چې دا کم هغه پروګرامات منعقد کیږي ډېرو ملګرو بار بار هغه دا سوالونه رالیږلي دي چې د بار ربیع
چې د بار ربیع الاول حوالې سره هغه تاسو چې کوم دی موږ ته دا خبره واضحه کوي چې یاره د دې شرعي حکم څه دی. خو د دې نه مخکې یو خبره به دا کول غواړو مونږ چونکې دا کتابونه الحمدلله کم ملګرو مونږ ته پیسې رالیږلې وي هغې باندې مونږ دا فتاوی 3 راوړلې. نور کتابونه هم دي ګڼ شمېر. زمونږ یو بل کتاب د شامی یو فتاوه ده د هغې ضرورت دی تقریبا هغه 10-12 هزار روپۍ د هغې قیمت دی. نو کم ملګري که تعاون کول غواړي زموږ دارالافتا ته د هغې ضرورت دی نو تاسو کوای مونږ به درته د کتاب نوم درکو تاسو هغه 20,000 سبق روان که دا بیا وایي. ټیک شو جي صحیح ده. نو هغې مت کې هم تاسو موږ سره تعاون کولی شئ. مفتي صاحب د پروګرام اولنی سوال چې کوم دی هغه د بار ربیع الاول حوالې سره دی. بار ربیع الاول د دې شرعي حکم څه دی د دې مناولو شرعي طریقه او شرعي طریقې سره مونږ چې کوم دی دا ورځ څه طریقې سره مناولی شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بار ربیع الاول باندې نه د نبی علیه الصلاة والسلام په د بار ربیع الاول د نبی علیه الصلاة والسلام نه د پیدایش ورځ ده او نه د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات ورځ ده. مستند تاریخ نه دی معلوم د نبی علیه الصلاة والسلام نه د وفات و نه د پیدایش. او که بالفرض معلوم هم وي بیا د نبی علیه الصلاة والسلام نه او یا صحابه کرامو نه په دغې ورځ باندې عید مناول خوشحالي مناول دا ثابت نه دي. کم امور چې د شریعت نه ثابت نه وي هغه مونږه په دې نیت سره کوو چې دې کې ډېر ثواب دی چې مونږه دا کار کوو نو داسې دې ته بدعت ویلی شي. چې شریعت نه ثابت نه وي شارع نه ثابت نه وي یو امر او ته د ثواب په نیت یې کوې نو دې ته بدعت ویلی شي. نو بالخصوص په نن د بار ربیع الاول په نن ورځ باندې ربیع الاول المنزل چې دا نبی علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی دی اگر چې صحیح خبره خو نه ده خو نږدې خبره ده چې په دې ورځ نبی علیه السلام وفات شوی دی. خلکو به دې بار ربیع الاول ته برافات وي یعنی د وفات ورځ به ورته وي. نو کومه ورځ باندې چې نبی علیه السلام وفات شوی په هغې ورځ باندې خوشحالي لمانځله دا جایز نه ده. که بعضې خلک وایي چې وفات یې ځکه نه لمانځو چې 3 ورځې نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 3 ورځې نه بعد غمونه مه لمانځئ. نو کله بیا نبی علیه السلام فرمیلی دي چې ما په پیدایش باندې هغې نه بعد چې د امثال یې راځي د دې ورځو مثالونه راځي هغه ورځ خو نه راځي یا خو لاړه خو مثالونه یې راځي. کله نبی علیه السلام ویلي چې په دې ورځ بیا تاسو خوشحالي لمانځئ. بعضې خلک وایي چې مونږه د نبی علیه الصلاة والسلام غم ځکه نه لمانځو چې نبی علیه السلام فرمیلی دي چې 3 ورځې نه پس غم مه لمانځئ. خو کله بیا نبی علیه السلام دا فرمیلی چې زما په پیدایش باندې تاسو چې امثال یې راځي بار ربیع الاول راځي په تاسو په دې باندې عیدونه لمانځئ دا خو کله نبی علیه السلام نه دی ویلي. یو طرف ته نبی علیه السلام قول پیش کوي بل طرف ته نبی علیه السلام قول نشته در سره بدعاتو دپاره دا ډک وسلې هغه پیش کوي تحویلات. نو په دې ورځ باندې ځان ساتل پکار دي. که ځینې خلک وایي چې مونږ د سیرت جلسې کوو په دې ورځ دی نه کوي خو بار ربیع الاول یې ولې کوي. البته وایي چې مونږ تخصیص شرعي نه کوو په دې ورځ چونکې چوټي وي خلک موجود وي بیا کولی شي تخصیص عرفي چې به ورته وي سیرت جلسې کولی شي نبی علیه الصلاة والسلام سیرت خلکو ته بیان کړي. که دا د نبی علیه الصلاة والسلام شباب بیانوي که د هغې نبی علیه السلام میلاد پیدایش یې بیانوي که د نبی علیه السلام جهاد ولا افعال اقوال بیانوي نو دا جایز دي. خو په بار ربیع الاول باندې دا اراده دا نیت چې په دې ورځ ډېر ثواب دی دا خبره غلطه ده د لمانځل نه دي پکار. دا یو خلک دا خبره پیش کوي چې کله بیا دا کم چې تاسو د تبلیغ ولا اجتماع کوئ کله نبی علیه السلام نه ثابته ده. یا وایي چې تاسو د نوره جلسې او جلوسون کوئ د ختم نبوت ولا نبی علیه السلام نه کله ثابت نو کله مونږ ورته عین عبادت ویلي دغه ورځو ته مونږ عین عبادت دې ته نه وایو دا ورته وسیلې شمارو دا د نورو عبادتو دپاره وسیلې دي ذریعې دي او په دې کې مونږ دا نه وایو چې ډېر ثواب دی په دې ورځې ډېر ثواب دی په دې ورځې کم ثواب دی دا پکې نه وایو. و جلسو ثواب په دې وجه دی چې دا وسیلې دي نور عبادتونو دپاره نو وسایل او ذریعې بولو عین عبادت یې نه بولو. تاسو خو بر ربیع الاول ته عید میلاد النبي ته عین عبادت وایي زیات ثواب پکې وایي نو تاسو والا خبره او دې کې ډېر فرق دی. کم علم خلق دي هغه دا مثالونه پیش کوي وایي چې تاسو بیا د سیره ختم نبوت جلسې چې کوئ دا نبی علیه السلام کله کړي تاسو کله اجتماع د تبلیغ ولا کړي نو دا قیاس ډېر د دوی قیاس مع الفارق دی ډېر فرق دی پکې کنه
دا قیاس د دوی ډېر لغوه دی، داسې قیاسات ته نه کوي. ځکه جلسې د ختم نبوت والا یا د ختم بخاري جلسې دا ذرایع دي د عباداتو دپاره، دا خو جایز دي، نبي علیه السلام هم کړي دي، دا د تبلیغ په نیت باندې. عین عبادت ورته نه وایي، لکه عید میلاد النبي ته تاسو عین عبادت وایي چې دا عبادت دی او په دې ورځې ثواب ډېر دی، او دې کې ډېر فرق دی. ښه جی. بل یو ملګري جی سوال کړی دی فرید الله صاحبزاده، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید میلاد النبي د دې خبره وشوله، ملک آفاق وي مفتی صاحب څنګه یې موږ له دعاګانې کوئ، الله دې ستاسو مشکلات. وعلیکم السلام. الله پاک دې ستاسو مسئلې حل کړي، الله زړه مرادونه پوره کړي. صادق خان وی جی سلام را لګلې. وعلیکم السلام. دی وی چې ټیک ټاک باندې اسلامي ویډیو شیر کولی شي کنه؟ ټیک ټاک باندې اسلامي پار یو شی باندې اسلامي ویډیو شیر کولای شي خلک ته فایده حاصلې. که ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که پر څه باندې اسلامي ویډیو شي وي چې مستند ویډیو صحیح وي، خلکو اصلاح کیږي، څه فضایل پکې وي، نو هغه شیر کول ثواب هم دی او د صدقه جریه هم دی. تا نه بعد چې څوک شیر کوي، تا نه مرګ نه بعد بیا ثواب ورته ملوي. تا مرګ نه بعد هم چې څوک شیر کوي هغې ته هم بیا ثواب الله پاک ورکوي. جی. شمشیر وقف السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیو چې مساقات مزارعات میں حل چلانا، درختوں کی کٹائی وغیرہ کس کے ذمہ ہے؟ اکرام الحق متخصص. مساقات او مزارعات باندې حل چلانا کس کے ذمہ ہے؟ یہ بھی کول بسوک کوي نه زمیدار به کوي چې کم کس ته تا ټکا ورکړې ده هغه باندې دا یوي کول. جی. خورشید حضرت دعا سلامونه را لګري، دعاګانو درخواست کړی دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله پاک دې زړه مرادونه پوره. نیک محمد افریدي وی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي. چې مفتی صاحب د خپلې ښځې نه میړه سبق ویلی شي، خپلې ښځې نه خاوند سبق ویلی شي که نه؟ بالکل ویلی شي، خپلې ښځې نه سبق ویلی شي او دینی سبق زده کولی شي، هیڅ قسم قباحت پکې نشته. بعضې خلک وایي چې د ښځې نه چې سبق ووایې نو ښځه خو ستا استاذه شوه. جی. نو استازي که استاذه هم شوه که نه، جی، د ستا وله چې کم د خاوند کم د شوهر کم خاصیت دی هغه ورسره کمیږي نه. که ښځه ستا استاذه ولې نه وي، خو د خاوند چې کم حقوق دي هغه ورسره کمیږي نه. باوجود د دې چې ستا به ښځه استاذه وي، خو هغې به هم باوجود ستا خاطر کوي، احترام به کوي. د خاوند چې کم حقوق دي او سزای سره کمیږي نه. جی. بل ملګری د شمشیر وقف دی بیا وایي چې وړوکي ماشوم نه قسم اخیستل څنګه دي کله چې مدعي سره ګواه نه وي؟ وړوکي ماشوم قسم ته څه اعتبار نشته که نه، چې نابالغه ماشوم قسم پې وکړي که نه، که هغه د دروغو قسم وکړي هغه ګناهګارېږي نه، مکلف نه دی. جی. نو هغه ته څه اعتبار نشته. ماشومانو باندې قسمونه ولې کوي؟ قسمونو باندې عادت پکې مه جوړوه او دوی باندې قسم نشته. قسم الله پاک طرف نه دوی مکلف نه دي، تکلیف الله نه ورکوي، نو ته ولې پې قسمونه ورکوي؟ جی. نیک محمد افریدي وایي چې مفتی صاحب دلته کسان دي په اوداسه کې خپې نه وینځي، نو دوی پسې مونځ کېږي او که نه؟ په اوداسه کې خپې نه وینځي د سره. نیک محمد صاحب مثلا داسې کسان به وي چې هغه خپې نه وینځي، یعنې په جورابو به مسحه کوي. اوس ژمی را روان دی، داسې خلکو پسې ستاسو لمونځ نه کېږي، پسې مه ودرېږئ، ځکه چې خپې وینځل په اوداسه کې دا فرض دي، نس نه قرآن نه ثابت دي. نو چې څوک خپې نه وینځي صرف مسحه کوي په جورابو باندې، دا خو د ده سره د اودس نه کوي. نو څو بیا اودسه سړي پسې چې مقتدي ودرېږي نو د مقتدیانو لمونځ ورپسې نه کېږي. سعد رحمان وایي چې توتیان او کونترې دا پنجرو کې بندول او کور کې ساتل څنګه دي؟ دا جایز دي. که کمترې هم ساتلی شي، توتیان هم ساتلی شي، چې ظلم ورزیاتی ورسره نه کوي، خوراک ورکوي په ټیم باندې، نو ساتلی شي. اصغر شاه وایي چې د سفیر تنخوا څومره پکار ده؟ دا سفیر د مدرسې سفیر یادوي. جی. چې مخکې 13 هفته کې بلکې څو ځله دا مسله راغله چې خلکو مدرسې دپاره سفیران ساتلي وي. جی. ورته وایي چې ته چې کومه چنده راوړې په هغې کې نیمه ماله راکوه، نیمه ځان لږده، یا پکې درېیمه حصه ځان لږده او ما راکوه، یعنې چې په کوم عمل کومه چنده چې کوې دې کې ته پیسې اخله. نو دا محتمم دپاره جایز دی. کم محتممین چې دا کوي هغه اکثر دا وي چې حافظان کاریان وي، عالمان نه وي، هغه محتممین دي. چې کوم عالم وي هغه په دا مسلې پوهېږي چې دا خبره د غلطه ده، چې ته سفیر چندې دپاره لیږې هغه دپاره دا جایز نه دي. نه سفیر ته پیسې جایز دي چې نیمې اخلي یا پکې حصه اخلي، نه محتمم دپاره جایز دي. نو
طریقه کار دا دی چې سفیر د پر ته څومره تنخواه مقرره هغې حد په شریعت کې نشته تنخواه به هغه د پره مقرره کړي چې ته ما ته چنداره کوه زه به ته د هفتې یا د میاشتې دومره پیسې درکوم څومره چې ورته مقررولی شي که کمه وي که زیاتې دغې ته یو تعین به یې نه وي اوس که سفیر چنده وکړي او که نه وکړي تنخواه دې مقرره کړې ته به تنخواه ورکوې چې کومې پیسې د یې راوړي په چندې کې که دې نه یې ورکوې که نورو نه یې ورکوې خو تنخواه به ورکوې عمل کې اجرت نه به ورکوې چې مقرر یې کړي ورکولی شي چې کله یې دا راوړي تنخواه د هغه پیسو نه ورکولی شي خو لیکن دا نه چې ته وایې چې په دې پیسې نه د نیمې د ځای ولي و نیمې نه ځکه چې د واقفین چې کم دي دې دپاره ورکړي چې دا وره مدرسې ته ورسوه هلته غریب طلبه کرام دي چا زکات ورکړي چا صدقه ورکړي خیرات یې ورکړي هلته محتمم یې هلته استعمال کړي او دی پکې نیمې والي د دپاره دا نیمې اخیستل جایز نه دي د سعودي عرب نه یو رور رنګ کړی دی عباس احمد نوم دی هغه وی جلته کې موږ د بجلی دا کار کوو که نه ورکران یو و چې موږ کله دا تارونه مرونه څه معمولي ټوکړې پاتې شي نو هغه د استعمال نه د هغې نه زمونږ هغه مونږ خرڅو آیا موږ دپاره دا جایز دی که جایز نه دي کپنۍ چې کم سیزونه غورځوي کباړخانې کې کباړ ته یې غورځوي ته یې راټول کې خرڅ کړي هېڅ قسم قباحت پکې نشته خو کپنۍ ویلي چې دا یو سټور کې جمع کوي بیا سټور کې جمع کوي وروسته یې کپنۍ ځان دپاره خرڅوي نو تا دپاره بې جایز نه دي چې غلا وکړي کم سیزونه چې کپنۍ والا نه جمع کوي نه یې کباړخانه کې جمع کوي نه یې په سټور کې جمع کوي غورځوي راغورځوي هغه ته ځان ته راټول کې نو خرڅ کې هېڅ قسم قباحت پکې نشته خرڅولی شي د جی لکي مروت نظیر الرحمن بای رنګ کړی دی جی هغې عرض کوي چې زمونږ د کلي وطن کې یو رشته وشوه که نه بدل شو هغه یو جینۍ ورکوټې وه یو غټه وه غټه خو واده شوه او د ورکوټې ماشومه غټېده نو چې کله غټه شوه هغې د رشتې نه انکار وکړو زه رشته نه کوم جی نو د دې جینۍ پلار د هغه کور نه هغې نه 10 لکه روپۍ واخیستې نو دی اوس دا خبره کوي چې دا لور زه بل ځای کې واده کوم نو زه په دې باندې پیسې اخیستی شم که نه شم اخیستی یعنې یو ځل خو یې په 10 لکه واخیست 10 لکه چې واخیستې دې ته په اوس ولې نه کوي 10 لکه روپۍ دی چې واخیستې چې ماشومې وی چې زه دغه رشته نه کوم نه دا خو ماشومې نه دی دا ماشومه الګ ته یې ورکړي دي که ماشومې چې رشته نه کوله د ماشومې مور و پلار نه پیسې واخیستې دی نه جرمانه سوال باندې ځان په یوه شکل سوال صحیح یو ځل یې پیسې پرې نه دي اخیستې اوس دا پلار یې وایي چې د 10 لکه روپۍ زه کم ځای نه راولم دا مطلب یې دی بل ځای نه ته راشي تا ولې ورکولې نه د هغه حق دی چې تا ورکولې و هلک چې واخیستې هغه دپاره سراسر حرامې دي چې تا سره جینۍ واده نه کوي نو ته پیسې اخلي پیسې څنګه اخلي نو کم سرسانو چې دا پیسې کېښودې هغه هم په دې حرام کې مبتلا دي څوک چې اخلي هغه ته مبتلي پلار یې هم ګناهګار دی خو پلار یې وایي چې زما بچ نه و بله لاره نه وه نو ما د مجبورۍ نه ورکړه بطور رشوت نو الله به یې معاف کړي خو اوس دغه پیسې په لور باندې پوره کولی نه شي پیسې که لور په نوم باندې په مهر کې والي نو بیا به لور دپاره استعمالوي که نه لور له به ورکړي او دی دغه توان چې دا سره کولی نه شي په لور کې د دپاره جایز نه دی سعد رحمان وایي چې د الله تعالی د نوم سره هو ویل څنګه دي لکه الله هو دا خو الله پاک خپله ویلي الله لا اله الا هو جی دې کې ګناه نشته اسعار شاه وایي چې د مدرس تنخواه قاري وي او کل وقتي وي څومره پکار ده څنګه یو مدرس دی چې هغه قاري دی دې نه پیله د بل چا سوال نه دی بکف شمشیر ما ته مخکې دا وروستو دی دې نه بعد دی چې یو مدرس ته هغه ته څومره تنخواه پکار دی وي چې کل وقتي مدرس دی د ده تنخواه څومره پکار ده مدرسې ته به ګورې چې مدرسې کې څومره فنډ دی که فنډ ورسره زیات وي نو معقول تنخواه دې ورکوي چې هغه مدرس پې کار کېږي چا ته مجبوره نه وي بچو علاج پې کولی شي نانو نفقات پوره کېږي عرف ته ګوره چې څومره خپل کور ته دې ګوره خپل کور دې څومره خرچه ده محتمم د خپل کور ته وګوري څومره خرچه ده هغې مطابقه دی مدرس ته تنخواه ورکړي جی شمشیر بکف د بیا حوالې سره یو سوال ډېر تفصیلي سوال لیکلی دی وی چې السلام علیکم یو سړي مشتري او بایي دواړه جوړېدی شي صورت یې دا دی چې یو کس دویم کس ته پیسې ورکړلې شراکت په طور چې دې پیسو نه ته خپل کار چلاوه که منفع کېږي هغه به زموږ دواړو په منځ کې شریک وي بیا دې کس همدغه پیسو نه یو څیز واخیستو او همدغه څیز چې د اولني کس په پیسو باندې اخیستی و په خپلو پیسو باندې ځان له واخیستلو او په دې کې چې کوم منفع د شریکانو نه علاوه دریم کس ته خرڅولو کې وه
د دې نه کمه نفع باندې د ځان لپاره واخیستو نو دوی وایي چې دا جایز دی. بقف شمشیر صاحب تا ول ویلې چې یو سړی مشتری و بایه بل جپاره جوړېدلی شي چې وکیل دا د غلطه خبره ځکه دی خو هغه سره شریک شو که نه جي نه مشتری او بایه خپل ځان دپاره یو شاید خپل ځان باندې خپله خرڅوي جي داسې نشي کېدلی داسې هم نشي کېدلی چې یو طرف سړي مشتری طرف نه وکیل او بایه طرف نه وکیل جي ځکه چې ته د مشتری والا مال چې بایه والا خرڅای نو ځان دپاره به قبولای ته چې وکیل یې نو دا هم نشي کېدلی دا جایز نه دی دا صورت جایز نه دی جی بل سوال د کړی دی چې السلام علیکم وعلیکم السلام اکثر موږ دا اورو چې د انسان په نصیب کې څومره رزق لیکلی وي دا ته ضرور ملاویږي نو دی وی چې د رزق په معامله کې ډېر خلک ناجیز او حرام طریقې سره مال ګټي نو آیا د دې دا رزق غلط طریقې نه راځي نو آیا د دې په نصیب کې هم دغسې رزق ګټل لیکلی وي په حرامه طریقه باندې نه که نه الله پاک د ده پر رزق لیکلی وي چې دومره رزق و مثلا دته ملاویږي په خپل ژوند کې او په دې وخت کې به ورته ملاویږي کم وخت چې الله پاک دته مناسب ګاڼي د دپاره په هغه وخت کې به ملاوي الله پاک چاته رزق ورکوي نو خیر یې ګوري چې دلته پکې خیر دی او دلته پکې خیر نه دی چې ځای ور نو دی سړی چې بیړه وکړي که نه نو په غلې سره په ظلم سره په غصب سره پیسې راوړي کور دا پیسې به دته ملاوېدې روغ چې د انتظار کړی وي دته به خامخا ملاوېده خو د انتظار نه وکړو طریقه یې غلطه پیسې دته په رزق کې خو لیکلې شوي چې دومره پیسې به دته ملاوي هغه چونکې د صبر ونه که بېصبري وکړله بېصبرۍ په وجه باندې په غلطه طریقې باندې راغی خپل رزق یې ځان دپاره څه شی کړو حرام صحیح دی اوس اشکال پکې څه دی وایي چېرې عددي په دا چې لیکلي که نه چې رزق دا نه و لیکلي خو الله پاک رزق لیکلی او با کم چې کم د غلط کار وکړو که نه دا خو د خپله وکړو د په خپل اختیار باندې وکړو جی او الله پاک لیکلی و دا غلط کار خپل علم مطابق یې لیکلی و چې دی به د خپل الله ته علم و چې دی دا سړی به هغه کوي تیزي به کوي او خپل حلال رزق په ځان دپاره حراموي هغه الله پاک خپل علم مطابق تقدیر کې لیکلي چاته الله پاک داسې نه دي لیکلي چې دا سړی د ګناه وکړي دا مې ورته ولیکله داسې نه دي الله پاک خپل علم مطابق لیکلي چې دا سړی به ګناه کوي نو دلته یې ولیکي چې ماته الله ته خو پته چې دا سړی به ګناه کوي دا به په خپل اختیار داود شاه سوال لګلی دی چې د بار ربیع الاول وریجې خوړل څنګه دي که څوک پخې کړي په بار ربیع الاول باندې بار ربیع الاول په ورځ باندې وریجې چې پخې کړي عامه خورئ دا بدعتیان دا کار کوي جی تاسو ته به اول کې مونږ مدرار صاحب وفرمیل چې شکیل صاحب د جاپان نه جی د جاپان نه کتابونه رالیږلي دي زمونږ سره ملګرو دپاره یو مولانا صاحب پکې دا دی د ته پته نه وه دی هلته کې په روډ کې ناست و دا کس تاسو ته ښکاري د وی چې زه کتاب نشه پیدا کولی نو شکیل به ستاسو کتابونه د ملګري ته یو مدرار صاحب ته یو بل ملګري ته ورسېدل الله پاک دې ستاسو د صدقه جاریه په خپل دربار کې قبوله کړي الله پاک دې ستاسو د صدقه جاریه چې کومه ده تاسو د اولاد دپاره او مور و پلار دپاره دی وګرځئ چې ثواب ورپس قیامته پورې جاري وي څوک چې تعاون کوي په دارالافتا کې کتابونو کې الله پاک ته هغو په مال او کې برکت واچي الله پاک ته عمرونو کې برکت واچي خپل وطن ته د الله سالم او غنم راولي موږ ورته د زړه نه دعا کوو الله پاک ته د دې صدقې په برکت باندې د نه اوه آفتونه لرې کړي څه کوم آفتونه په دره روان دته د الله پاک خوشحالۍ ورکړي زموږ دارالافتا دپاره ذاتي د نوره ملګري هم شته که څوک کتابونو تعاون کوي تاسو ته به نمبر ښکاري په سکرین باندې رابطه وکړئ مدرار صاحب نمبر دی او یو دارالافتا دپاره خپل یو کتاب ضروري پکار دی چې موږ دارالافتا په مکتبه کې پرون ولید 20,000 روپۍ قیمت یې دی که څوک خپلو مردګانو دپاره صدقه جاریه کوي نو که کتاب راوړلی شي موږ به ورته کتاب نوم وښیو مکتبه به ورته وښیو او که نه رابطه وکړي مدرار صاحب ته پیسې ورکړي نو موږ دارالافتا ته هغې ضرورت دی تاسو دپاره به صدقه جاریه وي الله پاک په دې صدقې په وجه باندې تاسو دنیا کاروبار روان کړي انشاءالله اوه آفتونه الله صدقې سره لرې کوي الله به ستاسو مردګانو دپاره د صدقه جاریه وګرځي مردګان به درنه خوشحاله وي په قبرونو کې چې دا صدقه یې موږ پسې راواستو نو کم ملګریو دپاره صدقه کوي الله پاک ته خپل دربار کې قبوله کړي او دې ځای علاوه دغه ملګری چې دی
15,000 روپۍ هغه دارالافتا کتاب دپاره جمع کړي. ښه دا ونه جزاک الله. الله پاک دې قبول کړي. هغه په 20,000 یو کتاب دی، ډېر ضروري کتاب دی. که تاسو هغې کې تعاون وکړئ موږ سره، الله پاک دې ستاسو د دنیا لارې کلاو کړي. الله پاک چې کومې زنانه یا هغو ته دی الله پاک و سړي او ودونه نشته، الله دې په زړه پورې ودونه نصیب. چا اولاد نشته هغو دپاره دې صدقه وکړي، الله به اولاد ورکړي. الله ډېر غیرتي ذات دی، الله دې نرینه اولاد هغو لپاره ورکړي. زموږ سره په دې هغه کې ډېر تعاون وکړي چې کوم ځای کې موږ به زړه نه دعا کوو. که دعا نه کوو الله پاک تاسو ویني، ستاسو زړه مردونه به الله پوره کړي انشاءالله. الله پاک دې مولانا صاحب د زړه مردونه پوره کړي. الله د علم په عمر کې برکت واشي. امین. ضرور. بل یو ملګری دی چې منظور خان، دوی وی چې د سحر د 2 سنتو او د ماښام 3 فرض او 3 وترو کې صورت مخصوص کولو سره کراهت خو نه راځي. مخصوص کولو نه مراد دا دی که ته وایې چې بس هر وخت په وترو کې دا صورت وایې، دې ته تخصیص یې کوي، دا خو مکروه دی. که ته دې دپاره چې زه پکې غلط نشه اول نه یې وایې، لکه یو صورت تی په ذهن کې راغی چې دا به زه په وترو کې وایم، نو هغه سهار نه دی په زړه کې و چې وترو کې به دا صورتونه وایي، هغه بار بار تکرار کوي، دې ته تخصیص نشي ویلی. تخصیص دې ته ویلی شي چې ته وایې چې زه به په دې کې دا صورت وایم، په نورو کې به نه وایم. نو نه ته وایې چې دا زه وایم دې ډېر ثواب دی، بس هغه ته لازم کړي دي په ځان باندې. که نور نشي ویلی که نه درځي نه، نو یا خو مجبوري ده که نه، خو بیا مکروه دي. ښه ته به نور زده کوې. دا دې دپاره تخصیص کړي که نه. اوس تخصیص چې ځینې خلک وایي چې په حدیث کې راغلی شي، یو ضعیف حدیث چې په غاښ په درد نه وي، چې څوک دا وایي چې وترو کې قل یا ایها الکافرون اول کې، بلکې اذا جاء نصر الله، او بلکې تبت یدا ابي لهب. نو دې دپاره وایي چې زما په غاښ درد نه وي. دا خو تخصیص نه دی. تخصیص دې دپاره چې دی وایي چې دې کې ډېر ثواب دی په نورو صورتونو نه، دا تخصیص دی. که دا به طور علاج وایي نو بیا خو څه خبره نه ده. او چې دا روایت راغلی دی سهار کې چې کوم راغلی دي که نه مسنون دي، هغه مسنون په درجې کې ویلی شي. او بیا بهتر دی چې شمشیر بکب بله پوښتنه کړې دا کتاب پیدا کړی خو نه دی که نه، دا ته بس کتاب به ملاو شي. حاجي دوی پوښتنه کوي چې یو محتمم صاحب د مدرس ته دا وویل چې زما مدرسه کې به ته سبق وایې، زه به تا تنخوا درکوم، خو دغه مدرسه کې طالبان رانغه، نو اوس د مدرس ته بل ځای کې درس هم نه دی میلو شوی، نو آیا مدرس د تنخوا مستحق به وي او که نه؟ څنګه محتمم صاحب یو مدرس ته وویل چې زه به خپله مدرسه کې تا ته درس درکوم، زما مدرسه کې به درس کوي، نو بیا طالبان رانغلل دغه مدرسې ته، نو د مدرس بل ځای کې هم درس نه دی شروع کړی، نو آیا دې د تنخوا مستحق دی؟ د محتمم صاحب به د تنخوا ورکوي؟ محتمم صاحب چې سره فنډ وي په مدرسې کې پکار دي چې دې مدرس چې ساتلی دی، طالبان نه دي راغلي، خو د مدرس څه غلطي نه ده، دغه مدرس ته د تنخوا ورکوي تر څو پورې یا د بل ځای کې ورته درس پیدا کړي یا د طالبان ورته پیدا کړي. کني تنخوا دې ورکوي نو دا جایز دي د دپاره، که نه شي ورکول هغه استعداد نه وي محتمم، نو بیا ګناهګار نه دی. جی د عرب امارت نه من بادشاه صاحب رنګو کو هغه وایي چې مفتی صاحب ته سلام کوي او د هغې نه بعد وایي چې دا 15,000 کم په دې کتاب کې کمې دي که نه، نو ما ته څه داسې چل وښایي چې هغه طریقې سره زه درولېږم. جزاک الله. څه نوم یې؟ امان بادشاه، د والدینو دپاره امان بادشاه. الله د تاسو مور او پلار دپاره سید کوي، جریه وګرځوي. دا 2 نمبر تاسو زه ښیم، خپل نمبر ولیکه. یو زما نمبر دی. وعلیکم السلام. الله پاک دې تاسو زړه مرادونه پوره کړي. الله پاک دې دا کتاب ته پرون مونږ ډېر سخت زړه شوی، مونږ ته ضروري خو نو انشاءالله چې سبا به امید دی چې دا کتاب به دارالافتا ته راورسي. امان بادشاه زما خپل نمبر دی 0302 59 38 608. مدرار صاحب نمبر دی 0313 97 55 418. دا به ویډیو کې هم تاسو سره ولګي، نو تاسو بیا پروګرام نه بعد رابطه وکړئ، تاسو ته به طریقه وښایي چې څه طریقې سره مونږ سره رابطه وکړو. صحیح دی؟ الله دې قبول کړي. جی بالکل صحیح. الله پاک دې قبول کړي او ان شاء الله مدرار صاحب دا کتاب یې سبا راورسوه، ډېر ضروري دی. الله پاک دې ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. الله دې خپل وطن ته سالم او غنیم راوړي. امان بادشاه الله دې زړه مرادونه پوره کړي، خپل بچو سره مور او پلار سره دې الله پاک ثواب وکړي په خپل وطن کې. څومره مسافر دي الله مسافر ته توفیق ورکړي چې خپل وطن ته راشي، او چې څومره زړه مرادونه په خپل وطن کې پوره شي. مسافرتین دی الله پاک ټول مسلمانانو. مفتی صاحب محترم د لکی مروت نذیر الرحمن صاحب وایي چې هغه جواب موږ سم ونه ردوي
د رابطه کټ کېده را کټ کېده ریکارډ شوی دی ورته پروګرام بیا وره څنګه جی هغه د رښتې ول 10 لکه باره خبره چې وه هغه خو ما وویل چې پروګرام بیا وره چې تا نه پیسې واخیستې نو هغه غلطه خبره ولې دی ورکولې او چې ور دې کړې اوس په لور په باندې پیسې نشي پوره کولی ښه ګناه دی ته ده اول بیا پروګرام اوره پې کې پروګرام کې تا ته جواب ملاو ښه جي ښه دا ډېر ثواب به ته مولانا صاحب ځکه میلوي چې تا ابتدا وکړله ډېر ثواب به مولانا صاحب ته میلوي د دې کې حاجی بل ملګری دی جی سعد رحمان صاحب دی وی چې ځمکه قبضه کولو څه سزا ده په دنیا او په آخرت کې ځمکه قبضه کولو سړی ځمکه قبضه کی عصب کی ځمکه عصب کی حدیث کې خو راغلی چې یو لویشت ځمکه د چا غصب کړه نو دا به لاندې کندلی شي چې څومره پورې ده لاندې څومره ځمکه ده د به ټوله راوچته شي نو دی نه به توک جوړ شي هغه به جوړ شي تهار جوړ شي نو دا به الله درته وي چې اوچته که بیا خو نشي اوچتولی نو سزا به درته میلوي الله دې مونږ وساتي دوی درې ژوند دپاره دومره سخته سزا ځمکې نیولو کې سخته ګناه ده ځمکې ما نیسې ښه که څوک یې درنه نیسي یو ګز دوه ګزه نو خیر ده پرېږده یې خو ته ځمکه مه نیسه دا ډېر سخت غذاب دی دې غذاب نه بیا خلاصېدی نه شي دا خو حقوق العباد دي که نه الله درته معاف کوي نه تر څو پورې چې هغه سړي ته معاف کړي سړی درته قیامت کې قطعا نه معاف کوي جریب نیولي نو هغه غاړه کې خو یو لویشت نشي اوچتولی دا خو وعید دپاره ویلي چې اوچتولی بې نه شو سزا واخوري یو جریب به څنګه اوچت نوید اقبال وایي چې صدقه په کور کې چاته ورکولی شو کور کې جی صدقه ورکول چاته یو خو عام صدقه د خپلو بچو باندې هم کېږي چې بچو ته پیسې ورکوې څه خوراک موراک ورته راوړي غوړي چیني راوړي دا هم صدقه ده مور و پلار ته کپړې راوړي یا نوره څیزونه راوړي علاج یې کوي دا هم صدقه ده ځنه صدقه داسې ده چې تا منلي وي چې کله منلي دي وي نو هغه بیا خپل کور کې نشي استعمالوه به صرف غریب له ورکوي او یو صدقه دا ده چې واجبه صدقه ده لکه زکات دی هغه به صرف او صرف غریب له ورکوي جی او په دې نظر کې خپل تر در سره کول کیږي چې اوسېږي دا سړي تور کول شي ها نظر کې او نظر کې کور کې در سره اوسي مالی در سره شریک یا غوله نشه ورکولی او چې غریب وي نوی مالدار بیا هم نشه ورکولی چې در نه بیل وي غریب وي بیا ورکولی شي که تره دی وي که رور دی که خور دی واده شوي یا د رور وي در نه بیل شوي او چې غریب یا غوله هم نظر ورکولی شي مونږ چې درته دغه کتابونو متعلق وایي چې تاسو صدقه جریه کولی شئ دې کې تاسو مونږ سره د زکات پیسې هم شاملولی شي تاسو ووایئ چې مونږ دا زکات دی پیسو کې هغه به مونږ د زکات په طور قبول کړو هغې به د کتابونه راشي نو تاسو زکات په هم وشي صدقه جریه به وي خو زکات ته ووتو ثواب خو تاسو به دا زکات صدقه جریه وي قیامته پورې ثواب به رسي زکات هم تاسو ورکولی شئ ټیک شو حاجی قیصر افریدی سلام را لګلی وعلیکم السلام اظهر شاه موږ سره پروګرام کې شرکت کړی دی ثنا الله سلام را لګلی دی وعلیکم السلام دی چې مفتی صاحب د تاسو لپاره یو بل صدقه جریه ده چې دا پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ په دې باندې مسایل کمنټس راولېږئ چې زموږ د پروګرام صحیح طریقې سره تاسو ته بیا هغه درځي دا څه دا به تاسو ته بې درځي اوس ډېر ډیلې ده که نه څه مسله ده پکې زیات کمنټس پکې راولېږئ سوالونه پکې وکړئ او زیات خلکو ته شیر کړئ څه وایي قیصر افریدی وی چې مفتی صاحب په فرض مونځ کې درېم یا څلورم رکعت کې یو سړی غلطۍ نه صورت ووایي نو بیا څه کول پکار دي اخري تش رکعتونه دي نو دی وی که زه درېم یا څلورم رکعت کې سبق ووایو اخوش ښه سبق فرض مونځ په درېم یا څلورم رکعت کې غلطۍ نه یو سړی صورت ووایي تش رکعتونه دي که نه تش رکعتونو کې صورت ویل او نو دی وی چې هیڅ بیا په دې باندې هیڅ نشته سلمان چې ډکه رکعتونه دي که نه ډکه هغه د تش ویل سجده ثواب کوي ځکه چې تا خو واجب ترک کړه که نه صورت ته ورسره میلاو نه کړه ضم کول د صورت د واجب اوس د تش صورتونو دي پکې صورت نشته او تا صورت پکې ووایي نو تا باندې سجده سهو نشته ښه جی جی بل یو ملګری دی اسمت الله دی وی چې مفتی صاحب د پټکی کپړه مخکې پټکی و زوړ شوی نه او د پټکی قابل خو بیا چې کوم دی هغه د مچدانې کې استعمال شونه د شریعت دا خو تیرې اتوار دا سوال غلو چې د پګړې چې کم صدر دی دا ته هر څه کې استعمالولی شي ښه جی جی مرشدینی ورنه جوړولی شي هر څه ته جوړولی شي دارنګې دا حج عمرې کې چې دا احرام کپړه ده دا هم استعمالولی شي ښه
دغه پټکي هغه چې کوم جل پټکي غالبا هغه خیدي نور نه مچداني پګړی چې ته وایې هغې نه بعد مرچداني ته جوړه کا څه پکې کولی شي ښه جی دې وجې نه د پګړی صدر چې دا نه ګرځي مسجد ته نه ګرځي چې بس بهتار وخت جی یا مصحف قرآن ته ګرځي چې بس ته به ځان سره خوښی جی د جنمازونه داسې لمونځونه په وکړې هر څه پې کولی شي ښه جی جی صحیح صادر رحمان وایي چې د نکاح دپاره جهیز او د حقیقي مهر جایز حد څومره دی جهیز خو شته نه ده په اسلام کې جهیز خو د هندوانو رسم دی جی چې د لور ته جهیز ورکوي دا د هندوانو رسم دی نبی علیه صلات وسلام جهیز نه دی ورکړی که تاسو اورېدلي چې نبی علیه صلات وسلام میشن ورکړه دا نبی علیه السلام مهر راواخیستو پیسې حضرت علی رضی الله عنه په هغه مهر پیسو باندې سامان ورته واخیست د کور انتظام جی او مهر چې دی هغې څه حد معلوم نه دی کم نه کم به تقریبا 10 درهمه نه به کم نه زیات څومره ورکولی شي ورکولی مهر دا د خاوند باندې دی مهر پلار باندې هېڅ نشته ښه چې ځینې خلک وایي پلار باندې جایز دی پلار باندې څه نشته ذمهواري وایي د اسخر یادوي چې د ښځې اسخر چې دا د خپل زوی طرف نه ذمهواري ووایي چې زه به مهر در ورکوي به که نه ذمهوار دی جی شمشیر وقف وی چې یو کس په مدرسه کې مفت درس ورکوي او د مدرسې دپاره چنده وغیره هم کوي اوس حسب ضرورت دا سړی د مدرسې پیسې په خپل استعمال کې راوستلی شي که نه مثلا دا څنګه مسله کوي لکه یو کس مفت درس کوي که نه جی او دی وایي چې چنده مدرسې له راټولي نو بیا د مدرسې پیسې دی او دی واخلي خپل استعمال کې راولي په پټه باندې تقریبا همدغسې به وایي نو څنګه په پټه باندې خو په ښکاره دی چې چنده ورکوي په ښکاره دی اخلي که نه محتمم ته دی وایي چې دومره ما واخیست جی همدغسې لکه مراد پټه مراد دی ښه جی بیا تپوس ولې کوي جی محتمم دله پیسې ورکوي نو دې کې خو څه قباحت نشته جی دی وایي چې زه خو پیسې باندې جومات کې ورکوم مدرسې کې ورکوم نو په پټه استعمال ولې پټه استعمال جی جایز نه دی اثار شاه دی وایي چې مفتي صاحب لوی خیر در نه خورېږي الحمدلله الله تاسو ته دنیا آخرت عزت نصیب کړي دا تاسو په وجه د خیر رسي چې تاسو دا پروګرام شیر کوئ اورئ کمنټس کې سوالونه رالیږئ اهم سوالونه چې هغه خلکو ته ضرورت وي ځینې خلک داسې وي چې هغه ته جواب پته وي خو بیا سوال رالیږي عالمان خاص کرکې دې دپاره چې خلکو ته پته ولګي د خلکو خبر شي قیصر افریدي وایي چې مفتي صاحب یو کس سنتو کې په اولني یا دویم رکعت کې سورې ناس وویل نو د باقي رکعتونو کې به دې اوس څه کوي چې اول رکعتونو کې سورې ناس ووایي که نه په بل کې د سورت ناس وایي جی منظور خان د سحر دو سنتو کې سورې کافرون او سورې نصر مخصوص کول څنګه دي مخصوص خو ما تشریح وکړه تاسو دې دپاره وایي چې دا مسنون دي نبي علیه السلام ویلي نو خیر دی خو که ته ډېر ثواب پکې وایي چې نوره صورتونه کله کله پکې نوره صورتونه ښه وایه ښه جی اصغر شاه وایي چې د آنلاین استاد سند صحیح دی که نه اصغر شاه څوک دی پته نه لګي جی آنلاین استاد کوم دی سوال ما سره پوه نه شو په سوال څه مقصد غالبا دی جوړ آنلاین چا نه به سبق وایي نو د هغه استاد سند دی وایي چې ټیک دی که ټیک نه ټیک دی چې تا امتحان ورکړې نو ټیک دی صادر رحمان وایي چې د مړي کور والو ته 100 ورځو پورې خوراک کولو شرعي حکم دی 100 ورځې به خلک کوي کور ته خوراک وړي مړی چې وشو خوراک به 100 ورځې وړی ورته جی مړي کور والا ته اوله ورځ باندې پکار دی چې مړی کور ولته خوراک یوسي جی چې خپله یې وخوري مېلمانه یې ورکره وخوري جی او که مېلمانه ورکروي د مړي په کور کې او څوک ورته روټۍ نه راوړي نو بیا ضروري نه ده چې دوی بالکل په میلمه خوراک نه کوي پخه دی که خپله نه خوري په میلمه دی وخوري جی په اوله ورځ باندې جی په اوله ورځ باندې دیګونه پخوي خلک راغواړي دا جایز نه دی چې په اوله ورځ باندې خیراتونه کوي دا ولې کوي دا خلک بعضې خلک یې په اوله ورځ کوي خیرات مجبورۍ نه څه معنه نو دا خو مجبوري نه ده عذر نه ده که نه دا معقول عذر نه ده که نه غیر شرعي عذر دا عذر نه قبلیږي دا تا چې وویل ابراهیم صاحب چې وویل چې دا عذر په وجه باندې دا مجبوري نه ده دا مستی ده دا خو رسمونه جوړ شوي نه مېلمانه خو دا دی چې بهر نه راغلي که نه لکه زه پېښور نه راغلی یم کرک کې مړی شوی دی یا په چرسدی کې شوی دی ته خو هغه کلي والا خلکو ته مېلمانه مه وایه که نه هغه مېلمانو ته به هېڅ قسم خوراک نه ورکوي چې دوی کښېني در کره ورته ځئ که نه ځي بس ناست دي ته خوراک ما کوه دی نه کوي کلي والا خو پکار دي چې رادې وړي په خپله دي وخوري مړي ګوله باندې په زور وخوري چې ته خوراک وکړه خوراک دې ورته وکړي که نه مونږ علاقې کې خو دا کوي چې په اوله ورځ مړه وشي نو څوک پخولو ته نه پرېږدي مړي کور والا بلکې
زمونږ کرک علاقې کې دا خلک کار کوي چې خوراک ورته راوړي خو دې علاقې کې خدا دې چې ورته نوره ورته کینی چې مړی وشي دومره خوشحال کېږي د خلک چې اوس په دیګ پخي. جی بالکل. بلکې د بعض علاقو کې خو جي چې دیګ یې نه پخ کړی جنازه نه اوچتوي. نه چې دیګ پې پوخ نه کوي او نه ورته روټۍ ورکوي. په د اوله ورځ باندې څوک چې مړي کار روټۍ خوري آرامه ده او چې ورته ناست سپیشل دی د پر راغلي دا خو آرامخوره دي که نه. ټوله ورځ چې ته یو کال داسې کور کې روټۍ خورې نو یوه ورځ مړي کار نه وخوري نو څه چل به وشي. که یوه ورځ مړي سره وخورې یوه ورځ نو تا ته به ګټه څه شی راځي؟ څه ګټه ده په دې؟ ته لومبۍ ورځ زه روټۍ نه خورم. څوک سات کوي چې استاد جي کښېنه لومبۍ ورځ ما دیګ پوخ کوي. ولې دی پوخ کړی؟ غلط کار دی ولې کوم؟ ته مړی خوا خو وخورئ که نه کلي والا راوړي دوی دی وخوري تاسو وخورئ کلي والا روټۍ خپله یې خوري خلکو یې خوري ټیک دی خو مړي کور کې به یې نه پخوي. مړی کور باندې به غنا اچوي بوج نه. درې ورځې ثواب د ګناه پکې نشته د جایز دي خو اوله ورځ بالکل نه پخوي. منظور خان ستاسو د سوال جواب وشو پروګرام دوباره لږ وګوري. اسمت الله وایي چې مفتي صاحب سنت پټکي څومره دی؟ بعضې خلکو واړه پټکي وي بعضې غټ پټکي والي وي. بعضې علما وایي چې درې وله سنت تا ته د الله اجر عظیم درکړي. جی دوی وایي چې سنت پټکي څه دی موږ ته لږ ووایي. مختلف روایتونه راغلي دي چې کم پړکی د پګړی د خوښ وي هسې وهه ښه که د وزیر مولا مولوي صاحب په شان یې وهې چې څنګه د په سر باندې فټ راځي که نه څنګه شملې پرېږدی. یو طریقه دا ده چې د اهل حدیثو په شان باندې کار مه کوه چې داسې دوړې پګړۍ د صدل چې دوړ دې طرف ته مه راوله. د اهل حدیثو په شان د روملونه څه راغکړي هر وخت دوی د اسلام نه د سنتو خلاف کار کوي. نوره چې کومه پګړۍ د خوښۍ سپینه د خوښۍ سره د خوښۍ شنه د خوښۍ هر قسم پګړۍ والی یو ګز وي دوه ګزه درې ګزې پنځه ګزې شل ګزې څومره یې ویلی شي. ښه جی بل ملګری اظهار شاه دی وي چې انشاءالله مفتي صاحب تعاون به کوم قرضه ده مې چاته دعا راله وکړي مننه. رشید خان وی السلام علیکم. الله پاک ته قرضونه خلاص کړي. څومره قرضداري دی الله دې قرض نه نجات ورکړي. الله پاک ته خپلو خزانو نه امداد وفرمایي. رشید خان وی چې مفتي صاحب ګناه وکړم توبه وباسمه بیا رانه ګناه کېږي داسې عمل راته وښایي چې وکړم چې توبه باندې قایم شم. دا سوال په هغه کې لیکلی شوی ښه دی. حاجی رشید خان مسقط امان نارنګ. رشید خان صاحب الله پاک ته بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي خو بیا رانه ګناه کېږي ګناه توبه وباسم. سوره اخلاص سهار و ماښام لس پیرې وایه اسانه وظیفه ده. قل هو الله احد لمانځه نه بعد وایه سهار لمانځه نه بعد لس پیرې جی بیا ماښام لمونځ نه بعد لس پیرې وایه. جی صحیح دی که نه؟ جی نو په دې وجه سنت هر څه فرض چې وکړې سنت خو ضروري دي فرض هم ضروري دي د وظایف چې دا خو ضروري نه دي که نه دا خو ورسته کوه ضروري شی اول کوه بیا ورسته دا دوباره د عمل وښایم دا به کټ کم کسان چې دا وایي چې دا سوال چې دا رشید به یې وایي یا د نوره کم ملګري چې وایي چې مونږ ګناه رانه کېږي چې د ګناه نه منې شم جی توبه باندې نو دې دپاره خو اسانه وړه غوندې وظیفه ده سورة الاخلاص قل هو الله احد سهار لمونځ نه بعد لس پیرې او ماښام لمونځ نه پس لس پیرې وایه که سهار لمونځ نه پاس یې ووایه نو ټوله ورځ به د الله پاک د قل هو الله او توحید په وجه باندې سوره اخلاص په وجه باندې ګناه نه به د الله بچ کوي شیطان نه به د بچ کوي ماښام یې چې ووایه ټوله شپه به د الله ګناه نه بچ کوي دغه عمل کوه یو همت په ځان کې پیدا کړه او بل د وظایفو باندې عمل کوه سورة الاخلاص هم وایه الله پاک ته موږ ټول د ګناهونو نه په امان امین. سعد رحمان وایي چې زموږ په علاقو کې مړي دپاره دعا له بار بار لاسونه اوچتوي شرعي طریقه څه ده تعزیت؟ شرعي طریقه یې دا ده چې د لاسونه اوچتول پکې نشته چې د کوم د علاقو کې چې راشي لاس اوچت کړي دعا به وکړو بل راشي لاس اوچت کړي دعا به وکړو بعضې پکې داسې هم شته چې یو ځل ووایو چې دعا به وکړو که نه هغه مړي ولا ورسا ورته ګوري چې هغه یې نه ووایي نو دی بیا ورته ووایي چې او اوچت په لاس په اوچت کو کله خلکو لاس اوچت کړي وي خو دی بیا وزونه کوي چې لاس اوچت کوي چې څو پرې هغه ورسا ورته کتل نه وي چې ما ته وګوري چې دا دعا کوي نو دا دعا دی نه قبلېږي دا ریاکاري ده او دا شرک ده د مړي دپاره دا لاسونه اوچتول نه دي راغلي بس هغه ته ووایه یو خو رش دی رش کې در سره نشي میلاوی دا پرېږده چې یوازې در سره میلاو شي یا کټ کې در کښېنې نو خبره دی اوري ور خفه کېږه ما الله پاک په دې باندې اجر درکړي په دې مصیبت باندې نور به الله خوشحالي درکړي خفه کېږه ما ښه دا ورته وایي تسلي الفاظ ورته ادا کړه دې ته تعزیت ویلی شي
چې داسې الفاظ ورته ادا کړي چې هغه خوشحاله شي، زړه نه د غم کوس شي، دې ته تعزیت ویلی شي. دې ته نه شي ویلی چې لاس په اوچت کو، لاس په اوچت کو، لاس په اوچت کو. دا تعزیت نه دی. ښه جی جی. امن بادشاه صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. قیصر افریدي وایي چې د ماښام په مونځ کې 45 منټ وي، نو یو سړی سفر کې دی او 45 منټ بعد ګاډی ودرېږي، نو اوس هلته کې به دی چې کوم دی قضا مونځ کې او که نه همدغه ټایم د ماښام مونځ کولی شي 45 منټ بعد. 45 منټ بعد به دی چې ګاډی ودرېدو ماښام قضا به وکړي، بل به مسوتن ورسره وکړي. رستو اول به ماښام قضا لمونځ وکړي 3 رکعت، جی بیا د مسوتن لمونځ وکړي. جی. امن بادشاه سے وایي چې دوباره نمبر خاجي نمبر میسج کې تاسو ته ولیکلی شو، صحیح شو، تاسو میسج وګورئ. لیاقت زمان وایي چې اوږه کرل څنګه دي؟ بعضې خلک وایي چې دا مضاربت څه طریقه ده. حاجي ونه امان بادشاه ته نمبر ولیکه، هغې ته مې میسج کې نمبر ولیکلو چې ون اوږه کرل څنګه دي. جیون جیون اوږه کرل، جیون کم اوږه ده، مونږ خو جی ټونه پېژنو پکې ته جیون یې ده. دی وایي چې بعضې څه مطلب دی خلک وایي دا سوال لږ واضح راولېږي نو پته به ولګي. ثنا الله جزاک الله خیر. امان باچا جی امان باچا صاحب ته د الله اجر ورکړي. عصمت الله وي مفتي صاحب استاد راته وویل او ما نه هیر شو، نوکان کټ کول شرعي حکم یعنی سنت طریقه څه ده؟ مشکل له تاسو ښکاره جزاک الله. نوکونه په څه طریقه سنت طریقه باندې دی چې کټ کول خاص طریقه نه ده راغلې، بس په کومه طریقه باندې کټ کوی. جی. فضل قادر صاحب چې مفتي صاحب زما والد صاحب بیمار دی، دعا ورته کوئ. جی کم تبلیغ ولا کومه طریقه تاسو ګورئ چې خپله غټه ګوتې ولا کټ کې بیا داسې روان کړي، بیا دې نه روان کړي. که دې کټ کوي کټ یې که کني چې کومه طریقه تعالی درځي اسانه هغه به دې کټ کړو. حافظ نادر شاه صاحب الله پاک دې فضل قدیر صاحب والد صاحب بیمار، الله پاک دې تا پلار ته روغ صحت ورکړي. څومره بیماران دي الله شفا کامله عاجله ورکړي. دا حافظ نادر شاه صاحب جی مشهور نعت خوان دی، دې زموږ پروګرام اوري. الله پاک دې دې ته هر کلیم وایو، دې ته دعوت هم ورکوو. کم دی دلته ما سره څه نوم یې دی؟ حافظ نادر شاه صاحب. ها حافظ صاحب الله پاک دې تا نعتونه قبول کړي. درالافتا ته راشه یو نعت ووایه او دعوت ورکوو چې راشي. درالافتا متعلق نظم ووایه، الله دې تا په اواز کې په هغه کې عمر کې برکت وشي. آمین آمین آمین. محمد علی سلام را لگلے دے. وعلیکم السلام. قیصر افریدی ہوئی چی یہاں دبئی میں تندور والے روٹی کو گرم رکھنے کے لیے جانماز میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جانماز استعمال ولا شي صرف المونځ لپاره نه شي، هر څه دپاره استعمالولی شي. جانماز استري پې کولی شي، روټۍ پې ګرمه ساتلی شي، دسترخوان په ځای استعمالولی شي، هر څه پې کولی شي. جانماز څه مسجد نه دی ښه جی، ځان پې پټولی شي، ځان ته سملستلی هم شي، هر یو کار پې کولی شي. جی. شمشیر وقف وی چې د تدفین نه مخکې فاتحې دعا کول څنګه دي؟ تعزیت کولی شي. د فاتحې خو ما درته ځان نه خلکو پکې تعزیت خو د تدفین نه مخکې هم کولی شي، بعد کې هم کولی شي، جایز دی. دی وی چې یو کس قصدن حالت جنابت کې جمع وکړه، ډېر سخته ګناه یې کړې ده. که ورته حلال یې ویلي کفر ته تللی دی، تجدید ایمان او تجدید نکاح ته وکړي. که حلال یې ورته نه دی ویلي نو ګناه کبیره یې کړې، استغفار دی ووایي، صدقه دی هم ورکړي. او چاته چې جمع ورکړي هغو ته د اطلاع ورسوي چې ما بیا اودس لمونځ کړی یا څه طریقه دی وکړو چې ما لمونځ نه دی شوی، تاسو وکړئ سره لمونځ. قیصر افریدي وی چې په مدرسه کې هر میاشت پیسې ورکوو د خیرات په نیت باندې، که دا پیسې د زکات په طور باندې ورکولی شو نو آیا وایو ورته چې دا زکات دی؟ نه، زکات څوک وباسي ویل ضروري نه دي چې دا زکات دی. خو دا ما چې درته ووایي چې مونږ ته کتابونو کې راکوي بیا مونږ ته ووایي، بیا هغې مطابقه مونږ قبول یې کړو. او جی مونږ ته دې وایي بالکل محتویم ته وایي دا زکات. نوره چې تاسو ته پته لګي چې په غریبانو طالبانو دا استعمالیږي، زکات په نیت یې ورکوي ویل پکې ضروري نه دی. جی صحیح ده. ثنا الله وایي چې حضرت مفتي صاحب ویل هلته ضرورت دی چې تا پیسې داسې نه زکات په ځای استعمال نه شي، بل ځای کې استعمال شي، تنخیح کې استعمال شي، جومات کې یا بلډینګ باندې استعمال شي، چې دې نه بچ کېدلی شي نو بیا نه شي بیا ویل ضروري نه دی چې دا زکات. ها ثنا الله وایي چې مونږ خپل واتساپ ګروپ کې اډ کړي نو تاسو ته کوم واتساپ نمبر یې راغی زما 313 نمبر دی، په دې باندې خپل نوم راولېږه، تاسو په واتساپ ګروپ کې اډ کړئ انشاءالله. داود خان وایي چې السلام علیکم، عام تمام علماء سے والدہ کے لیے مغفرت کی دعاؤں کی. بکف شمشیر وایي مور بیمار الله دې څوک داود خان مور الله وفات پاک شوی ده، ته مور ته جنت الفردوس نصیب کړي. الله پاک ته دوی دپاره تاسو نه نیک اعمال وکړي چې تاسو د الله پاک دوی دپاره صدقه جریه وګرځوي. دغه څه وایي شمشیر وقف وایي چې د مدرسې طلبا روټۍ راجمع کړي وظیفې په طور، دې نه بعد چې کومه روټۍ پاتې شي نو هغه خرڅوي، د دې حکم څه دی؟ بالکل دې خرڅوي، ځان دپاره دې پیسې پې کوي، صابون دې پې اخلي، څه بل څه شی دې پې که دغه مخته به هم ته اخلي. زموږ جومات کې طالبان دي چې هغوی د کس ډېر زیات راټولوي، لکه 3 کسان
نه دا جایز نه دی. څومره روټۍ دی پکار ده دومره راغونډه وه. نه چې 3 کسان دي 3 کسان روټۍ راغونډه دی که به کور ته راځه بیا نوره مه راوړه. دا کار غلط دی د مولانا صاحب چې وفرمیل چې داسې ځنه طالبان کوي چې په مسجد کې مثلا 3 طالبان دي خو 3 کسانو روټۍ راغونډه کړه ته د 20 کسانو راغونډه کې بیا خرڅای دا غلط کار کوي. ډېره روټۍ زیاته مه راغونډه د تا دپاره حرامیږي. جی قیصر افریدي وي مفتي صاحب زما موبایل یو هفته مخکې ما نه چا پټ کړی دی نو داسې څه کول پکار دي چې ما ته پې الله اجر راکړي عمل راته موبایل تا نه چې ورک شوی دی که تا نه موبایل ورک شوي یا مړی وشي یا کم مصیبت درته ورسي یا غلا درنه وشي مسنون دعا دغه ده چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. پیرې د لمونځ نه پس وایه ورځې چې ووایه تا ته به یا الله پاک د خپل شی د موبایل یا شی درنه ورک شي دا به درکړي یا به دې نه بهتر درکړي. دا ډېره مسنونه دعا ده چا نه چې څه شی ورک شوي یا څه غم ورته میلی شي څه مصیبت ورته میلی صحیح دی. الله پاک ته تاسو مسایل حل دا یې کټ کوو. حاجي شمشیر بکف وایي چې بوډۍ ښځه باندې عدت وفات شته یا نه؟ شته دی. بوډۍ باندې وړه باندې غټه باندې ټولو باندې عدت شته ده د وفات. احسان الله احسان وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام جی دوبۍ نه دې ګورم زما دپاره دعا وکړئ. احسان الله احسان صاحب الله دې خوشحاله ساته الله دې خپل وطن ته سلیم و غنیم راوړي. صادر رحمان صاحب وایي چې بیمه کول څنګه دي خپل ځان یا ګاډی یا کاروبار جایز نه دي که بار ملک کې نو تا بیمې نه بغیر کاروبار ته نه پرېږدي نو بیا تا دپاره به الله پاک په دې کې گنجایش شته خو چې بیمې نه بغیر د کاروبار کېږي بیمه به نه کوې یعنی چې عذر دا وي چې بغیر د بیمې نه د نه ګاډی پرېږدي او نه د کار ته پرېږدي بار ملکونو کې بیا خو بیمه وکړه نو په خپل وس باندې په خپله خوشحالۍ باندې بیمه مه کوه. بیمه کول جایز نه دي حرام دي. څومره ملګري زموږ پروګرام اوري د ټولو په خدمت کې دا گزارش کوو چونکې دا فقهي مسایلو پروګرام دی او الحمدلله په سوونو زرګونو بلکې لکونو مسلمانانو ته دې نه فایده رسیږي نو کوشش کوئ په ګروپونو کې زیات نه زیات پیجونو باندې زموږ دا پروګرام ځان سره شیر کوئ په دې باندې کمنټس هم کوي نن الحمدلله ملګرو کمنټ کې ډېر زیات حصه واخیستله او پروګرام دا کمنټس دا مطلب دی چې پروګرام زیات غشي کنه دا کولاو شي ریستریکشن زموږ پروګرام باندې ریستریکشن پیج باندې ریستریکشن هم لګېدلې دي چونکې تاسو ته پته دا خو د یهودو چالونه چې هغوی دا پروګرامونه نه غواړي چې دا خوري شي نو تاسو زموږ د کمنټس هم پې زیات کوئ زیات نه زیات شیر کړئ ملګرو سره چې الله رب العزت زموږ دا پیج کولو کړي دا کم بندي پې لګېدلی دا ترېنه ختمه شي. دا شمشیر بکف بل پوښتنه کړې چې د مدرسې طالبان نوټې جمع کولو نه بعد دا خرڅې دی حکم دا موږ درته جواب درکړو تاسو دوباره اورئ. ثناء الله تاسو ته زه نمبر میسج کر لیگم کیسر افریدی بھی چې موبائل میں اذان ڈاؤن لوڈ کیا ہے جب اذان شروع ہوتا ہے تو پورا اذان سننا چاہیے یا درمیان میں کاٹ لینا چاہیے؟ دا موبایل کې چې کوم اذان دی دا خو تا دې لپاره ډاونلوډ کړی دی هغه اذان حکم نه لري چې مسجد نه کم لمانځه دپاره اذان وي دا هغه حکم نه لري. جی هغه حکم یې نه دی. جی هغې جواب د موبایل کې کوم ریکارډ موغه وي د دې جواب ضرورت نشته. جی وایي دا شفاعت وایي چې په ولاړه کپړې وغوستلو څه طریقه ده په ولاړه باندې وغوستلی شي جایز دي خو بهتر دا دي آداب دا دي چې ته د غچې ده که نه شلوار دا په ناسته باندې په ادب سره په حیا طریقې سره وغوست کنی په ولاړه اغوستلی شي او د لباس کې داسې چې اول کمیس یا پرتوګ داسې نه دا پکې نشته خو ښي طرف نه به شروع پې کوي دا پکې شته چار یو شی غوندې کمیس یا پردوک نو بیا به اول ښي طرف نه شروع پې کوي. د کاکا خیل ټاون نه یو ملګري رنګ کړی دی خبیب نامې ده هغه و چې یو کس سره مې کاروبار کولو اوس هغه زه چوټې کړی یم او د هغه نه بغیر مې ګزاره نه کېده اوس مې نه رنګ اوچتي او ډېر زیات محتاج یم داسې وظیفه غوندې که تاسو راته راکړه دغه وظیفه چې د ما وخوده اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها دا وایه یا الله په دې مصیبت صبر راکړې دې بهتره بدله را الله به دا کاروبار درکړي دې نه بهتر به درکړي. انور زیب صاحب الله پاک ته ټولې مسلې حل کړه الله دې زړه مرادونه پوره کړي. قیصر افریدي مفتی صاحب تاسو پروګرام له زه سپیشل ټایم وباسم. قیصر افریدي صاحب الله دې خوشحاله آباد لره کم ځای کې چې الله پاک ته دنیا آخرت ښایسته کړي. یو ملګري ټلیفون کړی جی داود دی وایي چې د کرسچن زنانه سره نکاح جایز ده که نه؟ اعظم خان تاسو د الله زړه مرادونه پوره کړي. کرسچن زنانه سره واده کیږي بهتر نه دی واده ورسره کیږي. انور بادشاه امان بادشاه الله پاک ته ستاسو خدمتونه قبول کړي الله پاک ته دنیا آخرت امان بادشاه زړه مرادونه دې پوره کړي. یا الله زموږ کوم ملګري بار ملک دې خپل وطن د سلیم او غنیم راولي څومره بیماران دې شفا کامله عاجله ورکړي چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه ورکړي چا سم مرادونه دي یا الله دنیا او آخرت حاجتونه یې پوره کړي. یا الله ستا خزانو کې هېڅ قسم کمای نه لري څوک قرضدار وي قرض د نجات ورکړي.
چا کاروبار نشته ده هغې کې برکت واچوي کاروبار یې نشته نوکرۍ نشته ته کاروبار و نوکرۍ نصیب چا اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب کړي په زړه پورې ودونه یې نصیب کړي یا الله زړه مرادونه ټولو پوره کړي زموږ ملک امن و امان راولي زموږ ملک اسلامي نظام نافذ و دایم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق آمین.